سورہ رحمان شپږ څلوېښتم آیت دی د سورت درېیمه رکوع درېیمه حصه ذکر کوي او دې کې بشارت ورکوي زیری ورکوي د جنت نعمتونه ذکر کوي ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن د پاره د هغه چا خافا چې ویرید مقام ربه د پیشۍ د رب ددنا ولمن خاف مقام ربه سوک چې ویرید د ودرېدو د رب ددنا دا یره ورسره پیدا شوه چې د الله مخې ته بزم او یا دا معنا چې الله را ته ګوري نو هر کار د الله د یری نه کوي ولمن خاف مقام ربه د پاره د هغه چا چې ویرید د پیشۍ د رب نه جنتان دو باغونه دي دو جنتونه دي جنتان یا خو دو جنت دي یو د سرو جنت ته چې هر څه به د سري او بل د سپینو جنت ته چې هر څه به د سپینو او یا جنتان دا کافیه برابرۍ چې کومه را روانه ده د تسنیه یو جنت د انسان او بل جنت د پیریان ولمن خاف مقام ربه جنتان د پاره د هغه چا چې ویرید د پیشۍ د رب نه دو جنتونه دي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو د کوم نعمتونو احساناتو د رب تاسو تکذبان انکار کوي انسانانو پیریانو مفسرین لیکي دې صورت ته وایي عروس القرآن دا د قرآن کریم نام ده او دې کې یو دېرش ځله فبأي آلاء ربكما تكذبان راغلي حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کله چې دا صورت ما پیریانو مخې ته ولستو او دا زیبه مې وی چې فبأي آلاء ربكما تكذبان پیریانو به جواب راکاو لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد اے الله موږ ستاسو یو نعمت هم ناقدری نه کوو ناشکری نه کوو کفران نه کوو او موږ خو ستاسو هر وخت ستایل بیان نو انسانان غلی پاتې شو ځکه ورته نبی علیه السلام دا فرمایي چې پیریانو خو مال جواب راکاو تاسو نه خو تاسو مال څه جواب نه راکاو نو چې کله دا آیت راځي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو جواب کې دا ویل شي لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ولمن خاف مقام ربه جنتان د پاره د هغه چا چې یریږي د پیشۍ د رب نه دو جنتونه دي ذواتا افنان خاوندان د لوی لوی سانګو افنان د فن جمع د سانګي ته ویل کېږي د جنت ونی به غني نو سانګي به غني نو میوي به زیاتې ذواتا افنان خاوندان د سانګو فبأي آلاء ربكما تكذبان نو د کم نعمتونو احساناتو د رب تاسو انکار کوي فيهما عينان بدی دوانو جنتونو کې عينان چني دي وليدي تجريان بهيږي با هميشه فبأي آلاء ربكما تكذبان نو د کم احساناتو د رب تاسو انکار کوي فيهما بدی دوانو جنتونو کې من كل فاكهة هر قسمه میوه وي زوجان جوړا جوړا د هر میوه به جوړي یا خو یو د دنیا میوه نه چې تی ویني او بل به د آخرت میوه چې تا نه دلیدلې یا زوجان جوړا جوړا یو به تازه میوه ایو به وچه شوی ډرای فروټ خوشک میوه‌جات رزق ورته جوړوي فيهما من كل فاكهة بدی دوانو جنتونو کې هر قسمه میوه وي زوجان جوړي جوړي فبأي آلاء ربكما تكذبان لكم نعمت احسانات درب تاسو انکار کوي متکئین ډډوي وهلي على فرش بسترو باندې بطائنها من استبرق چلان دی استر دا غید د پیړو رخمو وي جنتیانو با جنت کې داسي تلیانو باندې بسترو باندې ډډې لګولي چې دا غي لاندې استر به د پیړو رخمو وي دلته خو سړی لاندې چې هر څنګه کپڑا ولګي نو پاسه یې خایس راولي بطائنها من استبرق چې لاندې استر لاندې طرفې د پیړو رخمو خایسته دي نو پاسه به څومره خایسته وجنل جنتین دان میوه د دوړو جنتونو دانین نزدې نزدې وي وجنل جنتین د دوړو باغونو د دوړو جنتو میوه دانین نزدې نزدې وي
یا جنل جنتین دا غدواړو میوو شکول دان دا بنزدې نږدې که انسان ولاړی نو بیا به ورته نږدې که ناسي بیا به ورته نږدې که ملاسي بیا به ورته نږدې دا میوې به د انسان ته نږدې کېږي وجنل جنتین دان میوې د دواړو جنتونو نږدې نږدې وی فبأي آلاء ربكما تكذبان فیهن پدی جنت کی داسی خوری بی قاصرات الطرف چی بندی شوی بی نظرون داغی پخپلو خاوندونو کی قاصرات الطرف مخی دا لفظ گنزل تلے دے قاصرات الطرف دی جنتیانو بیبیانی با صرف پل خاوندونو تگوری قاصرات الطرف دا نظرون بی بندشوی پخپلو خاوندونو کی بل چاته بنګوري حیاداری وي د خاون سترګې به خزي پوری او د خزي سترګې به خاون پوری بند شوی بل طرف ته بنګوري قاصرات الطرف لم يتمثهن نيبا رسیدلې دی حروتا دی جنتی بی بیانو تا انسان یو بندا یو انسان قبلهم مخکی ولا جان نسک پیره داسی خوری دی داسی بیبیانی د جنت چې مخکې ورته یو انسان لاس نه دی وړی نه یو پیری فبأي آلاء ربكما تكذبان او دا به هر وخت بکورت کی باکره وي چې کله ورسره کورواله وشي نو بیا به هم باکرهی صحیح کېږي بنا فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان تبوي چې دا یاقوت او مرجان دي كأنهن تبوي چې دا خوري الیاقوت ننګي وای تکسرې پشان دا یاقوت والمرجان نور بدن وای تکسپینی پشان د منولرو الیاقوت صفای سترای کی به پشان د یاقوتی والمرجان په خایس او رنگ سپینوال کی به پشان د مرجانی یاقوت سری مرجان سپینی کأنهن الياقوت والمرجان تبوي چې دا اننګي تکسری دی یا صفا ستر دی پشان د یاقوت او تکسپین دی پشان د مرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ندا بدلا د کامل توحید مگر خایست جنت دنیا کی چې عمل دی صحیح عقیده دی سمای بېمانه مشرکا ګڼکب بخیل بېمان دروغجن او د مدرسې او د جماعت ظالم نه قرآنون کې بېمانه نه نو بیا بدلا احسان جنت دی هل جزاء الاحسان ندا بدلا د عمل الا الاحسان مگر جنت دی فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما سوا د دې دواړو جنتونو جنتان نور هم دو جنتونه دي فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان دواړه به تکشنی شینواله به ډیر زیات لری نه به تورواله ښکاری چې نږدې شنو تکشنه وي مدهامتان دا معنی ده چې شینواله دومره زیاتی چې لری نه تورواله ښکاری مدهامتان دواړه جنتونه به تکشنی فیهما عینان پدې کې دو چینی وي نزواختان فواری پکون کی وی مخی تیر شو فیهما عینان تجریان دواړه چینی به بیدون کی او دلته وی دواړه چینی به پشان د فواری لکه څنګه چې باران وریږي نو ساس کې یو هغه چینه ده چې روانه یو هغه چینه ده چې د ساس کې مقدار کې د فواری شانه داغی برکتونه داغی خیراتونه وریږي یا به د فواری شانې داغی خوشبوئی وریږي فیهما عینان نضاختان پدې دواړو جنتونو کې بدواړو جنتونو کې دو چینی دي دو ولی دي نضاختان د فوارو شانتي وریږي با
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما پدواړو جنتونو کې فاکهة میوې دي ونخل کجور دي ورمان انار فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان پدی جنت کې داسې حور دي خیرات چې غربای اخلاق کې حسان خیسته بای په حسن کې خیرات اخلاق بای غری حسان رنگ کی بخائستی فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام داسی حور بای چی بند کڑی شوی بای پٹی ساتل شوی بای فی الخیام پا خیمو کی دومره اگدی اگدی خیمه چی شپیت میله با اگدی او دا با دا موتیانو نجوڑی شوی حور داسی حوری بی مقصورات پٹی ساتلی شوی پستر کی فی الخیام پخیمو کی فبأي آلاء ربكما تكذبان دومره خائص مولا الله ورکړی چې د زنګونانو غوخي او اډوکي کې دندې مازغه به ښکاري د خائص توجی چې کله وبس کې نو مړی کې به ښکاري فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان بینیز دے شوے دی تسوک انسان مخی او نسوک پیرے فبأي آلاء ربكما تكذبان متکئینا ڈڑبئی وحلی تکیابئی لگولی علا رفرف خضر پداسے بالختن بانے چی تکشنبئی رفرف خضر تکشنی سادری رفرف خضر تکشن بالختنا وعبقری حسان او بخمل خائستا وعبقری حسان او قاللنا نقشو نگار والا خائستا کشنی سادری چی آغی کی کار شوی او داسی قالین بغوڑی دلی چی آغی کی نقشو نگار جوڑ شوی متکین علی رفرف خضر وعبقری حسان ڈڑبئی لگولی پا داسی بالختنو چی تکشنبئی داسی سادر بانی چی تکشنبئی وعبقری حسان او بخمل خائستا قالنا غوڑی دلی نقش و نگار والا فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارک اسم ربکا دیر برکتن والدے نم دربستا ذل جلال چی خاون دلوی دے ذل جلال عظمتن والا ذل جلال لوی والا والاکرام عزتن والا اکرام والا نبی علیہ السلام بچکلا مانزو سلام وګرځاو نو درې ځله به وی استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاکرام کوم سړی چې خپل دعا کې یا ذا الجلال والاکرام د دې کثرت ساتي والله دعا قبلی یا ذا الجلال اے د لوی خاوندا اے د عظمت خاوندا والاکرام او اے د عزتونو خاوندا او اے د اکرام خاوندا او اے د نعمتونو خاوندا زمانہ دعا زمانہ سوال کرو یا ذا الجلال حدیث کی راضی سورہ واقعہ چې څوک شپې لولي نو دی کرا بفاقه نه الله به د فقر د فاقه نه ساتي اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبا اذا وقعت الواقعه کلچ واقع شي واقع کې دن قیافت واقعا قیامت توي د قیامت ورځ دا یو آفت ته یو لوی ورځ اذا وقعت الواقعه کلچ واقع شي واقع کې دن قیافت ليس لوقعتها كاذبا نشته دی واقع کېدو د دې لرا سم مخالفت ليس لوقعتها كاذبه نشته دی د دې واقع کېدو لرا یو نفس دروغجن کوونکې
لیس لوقعتها کاذبا کی دولرا دروغ جنتیا خافضة الرافعة لاندی بکی دیر کسان او پورته بکی ډیرو لرا دا داسی دا آفت رزدا خافضتن دیر بایمان بلاندی کی رافعتن او دیر ایماندار بپورته کی خافضة الرافعة لاندی بکی کافر لرا پورته بکی مسلمان لرا او داغی علامی سدی اذا رجت الارض رجا دای اول علامه دا کلچی اجڑقول شیز مکا پجڑقول سرا یو زلزله بشی او زمکا با اجڑقیگی وبست الجبال بسا او زری زری بشی غرونا پزرو زری دو سرا وبست الجبال بسا روان کړي بشي غرونا پروانې دو سرا دا ولار دنګ دنګ غرونا دا بزری زری شي فکانت هباء منبثا نشیبا دغ غرونا هباء لګي هباء سلی منبثا ورا فکانت هباء منبثا نشیبا دغ غرونا هباء هوا هباء لګي هباء سلی منبثا کرورا منبثا الوزل شوي لکه څنګه چې سلی الوزي کرورا خورورا دارنګي دا غرونه به کر ور خورور پردي وکنتم ازواجا ثلاثا او شیبتا سودلی دری قسما فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه خواندان د خیر او برکت ما اصحاب المیمنه سلی شان دے د خواندانو د خیر او برکت فاصحاب المیمنه میمنه کده یومن نشي نمانه به خیر او برکت فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه خواندان د خی طرف سده لوی شان اصحاب المیمنه د خواندانو د خی طرف والو واصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه او خواندان د بی خیره